د منافق هغه علامات درته ښودم چې هغه علامات چا کې موجود وي نه هغه د ځانه وباسي. هغه علامات د انسان ته ډېر زیات نقصان ورکوي. هغه علامات منافق علامات دي چې کله یو انسان یو زبان استعمالوي چې په دې انسان کله گفتگو کوي یعنی خبرې کوي په دې خبرو کې دروغ وایي که نه جی دا منافق انسان دی جی دې نه ځان ساتئ جی دغه تا ته هم نقصان درکولی شي. یو دغه انسان نه دویم هغه انسان نه تاسو چې ځان وساتئ جی کله تاسو ورسره امانت کېدوی جی دا یو شیز تاسو امانت په طور ورکړو چې دا امانت تاسو سره کېدی جی هغه امانت راواوست هغې خپل استعمال کړو په استعمال کې هغه امانت شیز دی استعمال کې راوستو جی دغه د منافق علامت دی جی دین هم ځان ساتئ دم تاسو ته نقصان درکولی شي تاسو ته ضرر درکولی شي د امانت کې خیانت کولی شي نو تا ته هم نقصان درکولی شي. جی دریم کس چې کله هم یو واده وکړي تا سره په وادې باندې یوه خبره وکړي جی ما تا سره چې واده ده دغه شیز به تاسو ته 10 ورځو پس واپس کوم جی دا کار به تاسو ته 2 ورځو پس واپس کوم جی تاسو ته یو واده وکړي دلته به ځو نه هغه واده ماتوي په وادې باندې هغه قایم نه وي دغه انسان هم منافق ده. دا د منافق علامه ده. نبی علیه صلات وسلام حدیث موجود د مسلمانانو نبی علیه صلات وسلام د منافق دغه 3 نشانیانې ښیي چې دا د منافق علامت دي دا د منافق نشانیانې دي د خلکو نه ځان ساتل پکار دي. که موږ او تاسو کې داسې علامات وي نه خپل ځان وباسو دا کوشش وکړو چې د علامات په موږ کې وي نه دا د ځان ختم کړو وباسو ورځې په ورځې که به موږ کې نه بل مسلمان کې وي هغې ته هم دغه ورکړو چې دا علامات ټیک نه دي که بیا هم چېرته کوي نو دا د منافق علامت دي داسې خلکو نه ځان ساتل پکار